اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرګرو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. مرګرو، یو وارې بیا د افسوسناکې واقعې او ډیره د غم ډکې واقعې سره حاضر یم. پرون ماښام په نوشیره اکوړي په مقام باندې د سترګو هسپتال سره نږدې د پولیس موبایل باندې فایرنګ شوی دی. په هغه فایرنګ کې درې پولیس ځوانان شهیدان شوي دي او د هغې شهادت ډیر افسوسناک دی، ډیر د افسوس نه ډک دی. د هغې د شهادت نه فورا بعد چې کله پولیس ته خبر ورسېد چې په پولیس وین باندې فایرنګ وشولو، نو پولیس موقع ته ځان ورسولو او د ځوانانو زخمی حالت کې نوشهره هیډ کوارټر هسپتال ته رسولی شوي دي چې هغې کې ټول ډرایور او ورسره دوه پولیسوالا شهیدان شوي دي. هیډ کانسټیبل منظور خان، کانسټیبل امان الله او ډرایور ایاز صاحب درې واړه په حق رسېدلي دي. دوی د معمول په ګشت باندې وو. په دغه دوران کې په دې باندې نامعلومه شرپسندو ډزې کړي دي او په دغه ډزو کې ډیر خطرناک دوی لګېدلي دي او د لګېدو نه پس د خلکو او مقامي پولیس اوچت کړي دي. د هغې نه بعد د نوشیره پولیس لاین کې آی جي معظم جان انصاري صاحب او ریجنل پولیس افسر محمد علي ګنډاپور صاحب او ډي سي نوشهره او مختلف مشرانو په جنازه کې شرکت وکړو. نن مازدیګر ماسپښین د هغې د جنازو ټایم و. ډیر په آهو، سسکیو، جړاګانو، خفګانونو او ډیر د درد نه ډکې موقع باندې هغې سپرد خاک کړو. سرکاري سلامي ورته وشوله، پوره په سرکاري اعزاز سره هغې دفن شول. مونږ که چاپیرچل وګورو نو د څو ورځو نه زمونږ په پولیس په ځوانانو باندې چې هغه هم د چا بچي دي، د چا پلاران دي، نو د چا خویندې کونډې شوې، د چا بچي یتیمان شو، نو د چا د مور د غېږې نه بچی وبایللو. په دې واقعه باندې چې څومره علاقه خفه ده، دومره پې ټوله خیبر پښتونخوا خفه ده. ډیره د افسوس واقعه ده، ډیره د غم نه ډکه ده. زمونږ په پولیسوالا باندې ډیر زیات بریدونه شروع دي. په 400 کې هم په هغې باندې ټارګټ کلینګ شوی دی. د دې نه مخکې په ټانک کې هم په پولیس موبین باندې حمله شوې وه چې په هغې کې هم ټول کسان شهیدان کړی شوي وو. د هغې نه بعد هم داسې قسم لا اټیک کیږي او په هغې کې زموږ ځوانان شهیدان کیږي. دلته د افسوس خبره دا ده چې ټارګټ کیلر راشي، فایرنګ وکړي او د بزدله غونته په یو سوړه باندې ننوځي. بل زموږ عوام چې ډیر زیات په دې شي باندې خاموشه دی. بغیر د عوام د مدد نه زمونږ په وطن کې امن نشي راتلی. کله چې عوام، خلک او پولیس، آرمی دا یو موټی شوی نه وي، یو قوت شوی نه وي، نو زمونږ د خیبر پښتونخوا او زمونږ د ملک نه داسې قسم لا شرپسندي، داسې فسادات او داسې مسلې کله هم نشي وتی. کله چې زمونږ عوام او پولیس او سرکاري ادارې یو موټی شي، نو هیڅکله ګرانه نه ده چې داسې قسم له خلک زمونږ ترمنځ نشي اوسېدی او نه زمونږ ځوانانو ته داسې قسم له ترټس میلاوېدی شي. نن پولیس ځوانان شهیدان کیږي. که دا پولیس ځوانان نه وي، بیا به هم هغه رنګ په جوماتونو کې، په هسپتالونو کې، په نادرا او په نورو دفترو به اټیکونه کیږي او په دغه علاقو او په سکولونو په نادرا کې او په هغه کې
هم عام عوام ټارګټ وي او عام عوام په دماکو ښکار کیږي او وژل کیږي. ټولو عوامو ته، ټولو ځوانانو ته، ټولو ملګرو ته دا خواست لرم، دا متخواستو ته کوم چې یو موټی شئ، راغونډ شئ او د دې دهشتګردۍ مقابله وکړئ او یو موټی شئ چې د دې لعنت نه، د دې غم نه، د نوي یو لهر نه چې مونږ په خیر سره وځو. بل زه یو ریکویسټ دا کوم چې پولیس ځوانان دي د خپل ځان، د خپل سیفټي ځان پوره مطمئن کی، خپل ډیوټي دي په ویښه باندې کوي او اوس دا لهر چې کوم دی دا ډیر خطرناک دی. په دې کې ټول ځوانان ټارګټ دي او د پولیس والا خلاف په ضد باندې دا یو خطرناک اپریشن روان دی. بله یو خبره د دعوې سره کوم چې پولیس او بیا د خیبر پښتونخوا پولیس نه دومره کمزوری دی چې د خپل پولیس بدل به وانخلي. دا شرپسند خلک، دا ظالمان خلک دا به هم نیولی شي، دا به کیپری کردار ته هم ورسي او دی به پانسی هم کړی شي. مګر زمونږ د خیبر پښتونخوا، زمونږ د صوبې د امن دپاره تواګویو پولیس مشرانو ته راخواست کوو چې زمونږ د پولیس ځوانانو د سیکیورټي او د هغې د چاپیرچل د ګرځېدو په طریقه کار باندې نظر دوهراو کړي او داسې قسم لا ټارګټ کلینګ نه چې دوی څنګه بچ کیدی شي د هغې د فول پروف انتظامات وکړی شي. انشاءالله دې حوالې سره چې مخکې څه نیوز راځي تاسو ټولو ملګرو سره به شریکو. ډیره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. تاسو زما چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ. داسې قسم لا چې څه ستونزې راځي انشاءالله تاسو ته به د دې کیمرې تر مخه ښودلی کیږي، معلومات به درکولی کیږي. سپورټس نیوز، اردو نیوز او د خیبر پښتونخوا والې سره پښتو نیوز تاسو ته به ملاویږي. تاسو مونږ سره اوسئ. ډیره مننه. السلام علیکم.